بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحوی سبق نمبر 20 دی. نن به ان شاء الله مونږ د اسم معرب د اعراب نقشه تیار کړی ده. د دې کې به لږ بحث کوو. مونږ د اسم معرب د اعراب 9 قسمونه وي. دغه 9 قسمونه ما دلته کې نقشه تیار کړې، ورسره مې اسماء لیکلي چې کم کم اسماء باندې هغه اعراب راځي، او ورسره مې بیا نقشه جوړه مثالونه لیکلي دي. نو په دې باندې اول ځان په یو اعراب دي. اول نمبر اسم د اسم معرب اول نمبر قسم چې مونږ وي، نو مونږ وی چې حالت رفعی کې به ضمه وي. ٹھیک شو؟ دا وګورئ، حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی کې فتحه، حالت جری کې کسره. نو دا به درې قسمه اسمونو باندې راځي. اول دی مفرد منصرف صحیح اسم باندې، دا اول اسم شو. دویم نمبر جار مجرا صحیح اسم باندې به راځي. ٹھیک شو؟ مفرد چې واحد اسم وي، منصرف چې غیر منصرف نه وي، صحیح چې ناقص وغیره نه وي. ٹھیک شو؟ صحیح څه ته وایي؟ نحویان صحیح څه ته وایي؟ علماء نحو هغې صحیح هغه لفظ ته وایي چې د هغه اخري حرف علت وي. نو حرف علت نه وي نو هغې ته صحیح وایي، چې حرف علت وي نو هغې ته بیا صحیح نه وایي. ٹھیک شو؟ او جار مجرا صحیح څه ته وایي؟ چې اخري حرف علت وي خو مخکې حرف ساکن وي، لکه دلون او زبیون. او دریم چې حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی کې فتحه، حالت جری کې کسره. نو دا دی دریم نمبر اسم به جمع مکسر وي، او چې جمع وي مکسر وي او منصرف هم وي. نو چې جمع مکسر وي نو د دې نه جمع سالم وغیره ووتلې. ٹھیک شو؟ ښه، د دې اوس مثالونه. نو د مفرد منصرف صحیح مثال هذا زیدون، دا حالت رفعی دی. د مفرد منصرف صحیح حالت رفعی کې ضمه ده، هذا زیدون. رأیتو زیدن، دا حالت نسبی کې بیا د مفرد منصرف صحیح دغه شو، ده حالت نسبی کې فتحه، او حالت جری کې بیا کسره ده د مفرد منصرف صحیح. ٹھیک شو؟ او هذا دلون، دا دلون چې دی حالت رفعی دی، نو دا د جاری مجرا صحیح دی. اخري حرف علت دی او مخکې حرف دی لام ساکن دی، مخکې حرف ساکن دی. نو هذا دلون دا حالت رفعی دی، او رأیت دلون دا حالت نسبی شو، او مررت بدلون دا حالت جری شو. دغه شان د جمع مکسر مثال وګورئ، هؤلاء رجالون، نو دا رجالون حالت رفعی دی، دا د جمع مکسر منصرف دغه شو، مثال شو. هؤلاء رجالون، هؤلاء رجالون. ٹھیک شو؟ دا رجالون دلته حالت رفعی دی. او رأیت رجالن، نو دا حالت نسبی شو، او مررت برجالین دا حالت جری شو. نو ګورئ، اول نمبر قسم چې د اسم معرب په هغې کې درې قسمه اسماء راغلل. یو مفرد منصرف صحیح پکې راغی، یو جاری مجرا صحیح پکې راغی، یو جمع مکسر منصرف پکې راغی. د هغې مثالونه مې درته وویل. اوس دویم نمبر اسم چې دی نو حالت رفعي کې به ضمه وي، حالت نسبي کې به هم کسره وي، حالت جري کې به هم کسره وي. په دوه حالتو کې به کسره وي. نو دا به کوم اسم سره خاص وي؟ جمع مؤنث سالم سره. نو دا وګورئ، دا څلورم نمبر اسم شو، دا څلورم نمبر اسم شو. جمع مؤنث دی او سالم دی. ٹھیک شو؟ جمع مؤنث سالم اسم سره به دا اعراب خاص وي چې حالت رفعي کې به ضمه وي، حالت نسبي او جري دواړو کې به کسره وي. لکه ګورئ، هن مسلماتن، نو دا هن مسلماتن دا حالت رفعي شو. رأیت مسلماتن دا حالت نسبي شو. مررت بمسلماتن دا حالت جري شو. ٹھیک شو؟ نو حالت نسبی او جری دوانو کې به دا کسری سره راځي. او دریم نمبر د اسم معرب اسم چې دی، دریم نمبر قسم د اسم معرب حالت رفعی کې به ضمه وي، حالت نسبی کې به هم فتحه وي، حالت جری کې به هم کسره وي. دا د دې دو نمبر اسم معرب د دویم نمبر قسم چې دی د الټ دی. په هغې کې حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری دوانو کې کسره. او په دریم نمبر قسم کې حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری دوانو کې فتحه. ٹھیک شو؟ دو نمبر کې حالت نسبی و جری دوانو کې کسره وه، او تین نمبر کې حالت نسبی و جری دوانو کې فتحه ده. نو دا به غیر منصرف اسم سره خاص وي، غیر منصرف اسم. ٹھیک شو؟ نو لکه جاء عمرو، نو حالت رفعی کې دا غیر منصرف ته عمرو، په ده باندې ضمه راله. او رأیت عمره دا حالت نسبی کې فتحه ده، مررت بعمره دا حالت جری کې فتحه ده. ٹھیک شو؟ ښه، د اسم معرب د اعرابو څلورم قسم، د اسم معرب د اعرابو څلورم قسم. مونږ سره 15 قسمه اسمونو چې دی د هغې اعرابو شو. 9 قسمونه دي د اسم معرب د اعرابو، 9 قسمونه دي، او په دې 9 قسمونو کې 14 اسمونه دي، 16 اسمونه دي پکې. نو مونږ د اوس 15 اسمونو اعراب وي، او د اسم معرب 3 قسمونه وشو. ها، د اسم معرب څلورم قسم چې حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي. حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي. حالت رفعی کې به
واو ساکن یعنی حالت رفعی کې به حالت رفعی کې به چې کوم اعراب وي نو هغه به واو سره وي. حالت رفعی کې به اعراب واو سره وي. حالت نسبی کې به اعراب الف سره وي. حالت جری کې به اعراب یا سره وي. لکه ابو نا، ابا نا، ابي نا. حالت رفعی کې ابو واو سره به وي. واو ما قبل مضموم. ٹھیک شو؟ خو صرف دلته کې به مونږ وایو حالت رفعی کې به اعراب واو سره وي. حالت نسبی کې به اعراب الف سره وي. حالت جری کې به اعراب یا سره وي. لکه ابو حالت رفعی دی، ابا حالت نسبی دی، او ابي حالت جری دی. لکه نو دا کوم اسماء سره خاص دي؟ اسماء سته مکبره موحده مضافه الى غیر یا المتکلم. اسماء سته مکبره موحده، مکبره نه پس بیا موحده دی، هغه معنی هیر شوی نو شاته مې پکې ولیکلو. نو اسماء سته مکبره موحده مضافه الى غیر یا المتکبر چې اسماء سته دي، شپږ اسماء دي. ابن، اخن، حنون، همون، فمون، ذو مالین، دا شپږ اسماء دي. او مکبر دی، مکبر تصغیر نه وي شوی، مصغر نه وي، مکبر وي. او واحد وي، موحد معنی چې واحد وي. او مضاف وي، مضاف یا متکلم نه علاوه بل یو اسم طرف ته مضاف وي. ٹھیک شو؟ نو دا شپږم نمبر قسم شو، دا شپږم نمبر اسم شو. لکه قال ابونا، ابو ګورئ دلته حالت رفعی کې ضمې سره دی او واو سره دی، حالت رفعی کې واو دی. او رأیت ابا، ابا کې وګوره دا حالت نسبی کې الف سره دی. او مررت بابي حالت نسبی جری کې یا سره دی. ٹھیک شو؟ ها اوس پنځم نمبر قسم کې حالت نسبی کې به الف سره، حالت رفعی کې به الف سره وي. الف به وي ما قبل به فتحه وي. ٹھیک شو؟ خو مونږ صرف وایو حالت رفعی کې به اعراب الف سره وي. حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح وي، یا ساکن ما قبل مفتوح وي. حالت نسبی او جری دوانو کې. ٹھیک شو؟ حالت رفعی او حالت نسبی او جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح وي. وګورئ ورته. ٹھیک شو؟ نو دا به کوم اسم سره وي؟ مثنا سره به وي. تسنیه ما تاسو ویلو تسنیه څه ته وایي؟ چې د هغې واحد وي. لکه رجلن، د رجلن تسنیه راځي رجلانې. قلمون یو قلم، د دې تسنیه راځي قلمانې. دغه شان صبورتن یو بورډ، صبورتانې دوه بورډونه، د دې ته مثنا وایي. او موږ ورته تسنیه وایو، تسنیه ورته وایي، مثنا ورته وایي. نو مثنا اعراب به څنګه وي؟ حالت رفعی کې به رجلانې وي، د الف شو. او حالت نسبی کې به رجلین یا ساکن وي، یا ساکن ما قبل مفتوح وي. او حالت جری کې به هم دغه شانتې رجلین وي. ٹھیک شو؟ نو د مثنا اعراب چې حالت رفعی کې به الف سره وي، حالت نسبی او جری دواړو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي. ٹھیک شو؟ او کلا او کلتا، کلا او کلتا دواړه چې دي دوی به حالت رفعی کې الف سره وي، کلا به وي، دغه شان کلا به وي. الف چې کوم دی ګوره، او کلتا کې به هم دا الف وي. او حالت نسبی او جری کې به کلی وي، لی د دې الف نه به یا ساکن جوړ شي. ٹھیک شو؟ او دلته کې هم په دې کلتا کې هم د الف نه یا ساکن جوړ شي. او اثنان او اثنتان، نو ګورئ دا مثنا چې دی دا اووم نمبر اسم شو. او دا کلا او کلتا چې دی دا اتم نمبر اسم شو. او اثنان او اثنتان دا دوه چې دي دا نهم نمبر اسم شو. نو نه اسمونه شو. او پنځو قسمونو کې موږ سره نه اسمونه رالل. نو د مثنا اعراب هم حالت رفعی کې الف وي، حالت نسبی او جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح وي. او د کلا او کلتا حالت رفعی کې به الف وي، حالت نسبی او جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح وي. او اثنان او اثنتان حالت رفعی کې به همدغه شکل کې وي چې کوم لیکلي دي اثنان الف سره. حالت رفعی کې به اعراب الف سره وي. او حالت نسبی او جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ اوس درته د ټولو مثالونه ویم. جاء رجلان، نو دا وګوره دوه سړي رالل، کلاهما دواړه، اثنان دوه. ٹھیک شو؟ نو وګورئ دا رجلان، کلا او اثنان دا درې واړه حالت رفعی دي. رأیت رجلین کلیهما واثنین. ٹھیک شو؟ نو دا رجلین کې ګورئ یا ساکن ما قبل مفتوح، کلی کې یا ساکن ما قبل مفتوح، اثنین کې یا ساکن ما قبل مفتوح دي. وګورئ دا مخکې حرف باندې فتحه ده او یا ساکن ده. نو یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ما قبل مفتوح. نو دې ته دا حالت نسبی کې به هم داسې وي، حالت جری کې به هم داسې وي. نو درې قسمه اسمونه دا شو. شپږم نمبر چې حالت رفعی کې به واو ساکن، حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي.
حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي. حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي، یا ساکن ما قبل مکسور وي. نو ګورئ دا ما قبل مکسور دی او دا یا ساکن ده، دا به کوم اعراب وي. او حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي، مخکې حرف بې ضمه وي. ٹھیک شو؟ حالت رفعی کې به واو ساکن وي ما قبل به مضموم وي. حالت نسبی کې به یا ساکن ما قبل مکسور، او حالت جری کې یا ساکن ما قبل مکسور وي. نو دا کوم اسم سره خاص دي؟ نو دا عموما درې قسمه اسمونو سره خاص دي. یو جمع مذکر سالم سره، جمع مذکر لکه مسلمون، مسلمون، نو دا واو سره واو ساکن ما قبل مضموم دی. نو دا 10 نمبر اسم شو، 10 نمبر. او اولو سره اولو 11 نمبر اسم شو. او 20 نه تر 90 پورې، 20 40 50 60 70 30 70 او بیا پسې 60 70 او بیا پسې 80 او 90. نو دا د 20 نه تر 90 پورې. نو دا موږ سره 12 نمبر اسم شو، 12 نمبر اسم. نو د دې اعراب به څنګه؟ حالت رفعی کې به، حالت رفعی کې به مسلمون وي. وګورئ واو ساکن، واو ساکن ما قبل مضموم وي، دا وګورئ دا ما قبل ضمه ده. او اولو ته وګورئ واو ساکن ما قبل مضموم، او 20 کې واو ساکن ما قبل مضموم وي. نو دا به حالت رفعی کې وي. حالت نسبی کې به څنګه وي؟ یا ساکن ما قبل مکسور وي، ای دا کسره ده. او حالت جری کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي. نو ګورئ دا اولی به بیا اولو به چې دا به اولی وي حالت نسبی او جری دوانو کې، او 20 به په حالت نسبی او جری دوانو کې 20 وي. ٹھیک شو؟ څنګه چې مسلمین دی کنه حالت نسبی او جری دوانو کې یا ساکن ما قبل مکسور، وګوره حالت جری کې یا ساکن ما قبل مکسور وي. همدغه شانتې به 20 او اولی به وي. نو دا موږ سره شپږم نمبر وو. اووم نمبر قسم چې دی دا اعراب به تقدیري وي، موږ ته به په نظر نه ښکاري، موږ ته به په نظر نه ښکاري. حالت رفعي، حالت نسبي او حالت جري، د درې واړو حالاتو کې به په یو شکل کې وي، خو موږ به وایو چې دا اعراب تقدیري دي. موږ تقدیري څه ته وایي؟ چې موږ ته په نظر نه ښکاري. ٹھیک شو؟ نو وګورئ حالت رفعي کې وګوره عموم تقدیري دی، موږ ته نه ښکاري. حالت نسبي کې موږ ته نه ښکاري، حالت جري کې راته نه ښکاري. نو دا به داسې به کم اسم وي. نو دا 2 قسمه اسمونه دي. یو اسم منقوص دی، مقصور. اسم مقصور څه ته وایي؟ چې اخره کې الف مقصوره وي، مقصوره، لکه موسی، موسی، عیسی، یحیی، عظمه، کبرا، صغرا. دا ما تاسو ته مثالونه لیکلي. نو اسم مقصور، نو دا 13 نمبر اسم شو. او داسې اسم چې یا متکلم طرف ته مضاف وي علاوه جمع مذکر سالم، یعنی داسې اسم چې که واحد اسم وي او که جمع مکسر وي، که واحد اسم وي او که جمع مکسر وي، خو چې جمع سالم، جمع مذکر سالم نه وي، چې جمع مذکر سالم نه وي او هغه مضاف وي یا متکلم مضاف الیه وي. ٹھیک شو؟ نو دا ور سره بیا 14 نمبر اسم شو. 14 14 اسم شو، 14 اسم. نو د دې 14 اسم او د 14 اسم اسم مقصور او د داسې اسم چې یا متکلم د لپاره مضاف شي، د یا متکلم د لپاره مضاف وي بغیر د جمع مذکر سالم نه، بغیر د جمع مذکر سالم نه. نو د داسې 2 قسمه اسمونو اعراب به حالت رفعي کې هم تقدیري وي، حالت نسبي کې هم تقدیري وي، حالت جري کې هم تقدیري وي. تقدیري معنا دا ده چې حالت رفعي کې به موږ ته اعراب نه ښکاري، حالت نسبي کې به هم راته نه ښکاري، حالت جري کې به هم راته نه ښکاري. نو لکه هذا عصفان چې دی کنه، هذا مبتدا دی، عصفان خبر دی. نو عصفان وګورئ حالت رفعي کې دا عصفان به وي، حالت نسبي کې به هم دا عصفان وي. هذا عصفان، رأيت عصفان، مررت بعصفان. نو ګورئ په درې واړو حالاتو کې همدغه عصفان دی. ٹھیک شو؟ او هذا موسی، هذا موسی. نو دا موسی چې دی دا اسم مقصور دی، دا عصفان هم اسم مقصور دی او موسی هم اسم مقصور دی. نو ګورئ د موسی حالت رفعي کې به موسی وي، حالت نسبي کې به موسی وي. هذا موسی، هذا مبتدا، موسی خبر. او رأيت موسی، رأيت فعل فاعل، موسی مفعول به. نو حالت نسبی کې موسی دی. او مررت بموسی، با حرف جر دی، موسی مجرور دی. او بیا په دې حالت کې مومق شکل کې دی چې کوم شکل کې حالت رفعی او حالت نسبی کې. نو حالت رفعی کې به موسی وي، حالت نسبی کې به موسی وي، حالت جری کې به موسی وي. ٹھیک شو؟ اوس وګورئ هذا غلامی، غلام مضاف دی او یا متکلم طرف ته مضاف دی، یعنی یا متکلم د لپاره مضاف دی، غلام مضاف دی، دا یا مضاف الیه ده. نو اوس په د دې اعراب به حالت رفعي کې غلامي وي، حالت نسبي کې به همدغه شانتې غلامي وي او حالت جري کې به غلامي وي. رأيت عصفا، رأيت موسى، رأيت غلامي. مررت بعصفا، مررت بموسى، مررت بغلامي.
ٹھیک شو نو حالت رفعی حالت نسبی او حالت جری دریوانو شکل کې به یو شانتی به وي دریوانو حالتو کې به په یو شکل کې وي نو موږ وایو یاره د دې اعراب تقدیری دي اتم نمبر قسم د اسم معرب اتم نمبر قسم د اعرابو نو هغه چې د حالت رفعی کې به موږ وایو حالت رفعی کې به تقدیری وي حالت نسبی کې به فتحه لفظي وي فتحه لفظي معنی چې موږ د فتحه ښکاري مخامخ به راته ښکاري تلفظ به پرې مونږ کوو او حالت جري کې به هم تقدیري وي وګورئ حالت رفعي کې هم تقدیري دی حالت جري کې هم تقدیري دی صرف په حالت نسبي کې فتحه لفظي ده نو دا به کم اسم وي اسم منقوص دا 15 نمبر اسم شو 15 نمبر اسم منقوص ٹھیک شو نو اسم منقوص څه ته وایي چې داسې اسم چې اخره کې یا ساکن وي او مخکې حرف باندې زیر وي داسې اسم ته اسم منقوص وای لکه قاضي چې دی نو ګورئ دا یا ساکن د اخره کې او د یا ساکن نه مخکې حرف مکسور دی نو د دې حالت رفعي کې به همدقه قاضي وي جاء القاضي نو ګورئ جاء القاضي نو دا جاء فعل دی دا قاضي ولا فاعل دی نو ګورئ دا یا ساکن ما قبل مکسور نو دې ته دغه وایي دې ته اسم مکسور وایي نو دا په حالت رفعي کې قاضي دی ٹھیک شو دلته کې د قاضي اعراب تقدیری دی او رأيت القاضیه حالت نسبی کې وګوره فتحه لفظي سره دی فتحه لفظي او مررت بالقاضي نو دلته کې د با جاره ده او قاضي ولا مجرور دی خو وګورئ په حالت رفعي کې هم قاضي دی حالت جري کې هم قاضي دی ٹھیک شو نو دلته کې حالت رفعي کې هم دې ته موږ وایو چې دا اعراب تقدیری دي او حالت جري کې هم اعراب تقدیری دي صرف په حالت نسبی کې اعراب فتحه لفظي سره دي ٹھیک شو او د اعرابو د اسم معرب د اعرابو نهم قسم چې حالت رفعي کې به واو تقدیری وي حالت رفعي کې به واو تقدیری مونږ ته به نه ښکاري حالت رفعي کې به مونږ ته نه ښکاري مونږ وایو یاره دلته کې واو تقدیري لکه مسلمونه کې مسلمونه چې کله یا متکلم طرف ته مضاف شي یعنی یا متکلم د پاره مضاف کې دا مسلمونه نو دا نون د جمع به چې دا به د اضافت د وجې نه وغورځېږي نو مسلمو یا شي اوس به د دې واو نه یا جوړه کې نو مسلموی یا شو بیا یوه یا په دې بله یا کې مدغم کا نو مسلموی یا شو او اوس د دې یا د مناسبت د وجې نه د دې میم زما دا کسره کا نو مسلمي یا شو نو حالت رفعي کې واو تقدیری حالت نسبی او حالت جری کې حالت نسبی او حالت جری کې یا حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به یا لفظي وي یا لفظي سره وي ها نو دا به کم اسم سره وي جمع مذکر سالم چې یای متکلم د پاره مضاف وي چې د یای متکلم د پاره مضاف وي نو دا مونږ سره 14 نمبر اسم شو 14 اسم د اسم معرب د اعرابو 9 قسمونه دي او 14 اسمونه دي دغه اعراب په 14 اسمونو کې جاری کیږي لکه جاء مسلمیه کې نه جاء فعل مسلمیه ولا فاعل نو دلته د مسلمیه کې واو تقدیری دي اعراب ضمات دا حالت رفعی کې واو تقدیری سره اعراب دي او حالت نسبی کې یا لفظن ده او حالت جری کې یا لفظی ده ٹھیک شو نو رأیت مسلمیه او مررت بمسلمیه نو دلته کې هغه یا په خپله موجوده ده په دې مشدد یا کې هغه ادغام شوی دی ٹھیک شو نو هغه دا حالت نسبی والا اصل کې داسې دی مسلمی او یا مسلمی یا او حالت جری والا هم دقه شانته دی مسلمی یا نو اوس دا یا چې دا په دې بله یا کې مدغم شوه یوه یا ته جوړه شوه او د دې دویم یا چې دی هغه حرکت نو ګورئ دلته کې حالت نسبی کې یا موجوده ده دا ساکن یا موجوده ده او حالت جری کې دا ساکن یا موجوده ده ٹھیک شوه نو موږ وایو چې یا لفظي سره حالت نسبی او حالت جری کې یا لفظي اعراب وي اعراب به څنګه وي یا لفظي سره او حالت نسبی کې به واو تقدیری سره وي ٹھیک شو دا اصل کې دا مسلمیه چې دی کنه جاء مسلمیه دا په اصل کې مسلمون جمع یا متکلم
نو دا مسلمون مضاف کا یا متکلم مضاف الیه کولا نو چې کله دا مسلمون د جمع مذکر سالم او د تثنیه صيغه دا چې کله ته دغه کې کنه مضاف کې نو د تثنیه د جمع مؤنث د جمع مذکر سالم نون او د تثنیه نون به غورځيږي دا به وغورځيږي دا نون موږ سره به پاتې شي مسلمو او دا یا ور سره جمع کوي یا ولا مضاف الیه کا اوس یو واو او یا دواړه راغلل نو دا اولنې ساکن دی مسلمو یا دا مسلمو یا دا اولنې واو ساکن دی نو د نه بم یا جوړه کی نو دا به موږ سره شي مسلموی او د یا ورله مضاف الیه کا نو اوس په دا یو یا په بل یا کې مدغم کې نو دا به موږ سره شي مسلمویا اوس د یا د مناسبت د وجه نه د میم دا ضمه به کسره کې نو دا به موږ سره شي مسلمیه نو مونږ وایو چې دا په جاء مسلمیه کې واو تقدیری دی اعراب څنګه دی واو تقدیری سره حالت رفعی کې واو تقدیری اعراب دی او حالت نسبی او جری کې یا لفظی ده وګورئ په حالت نسبی کې یا لفظی ده او حالت جری کې یا لفظی ده صرف په دې دویمه یا کې دا مدغم شوی ده نو دا وګورئ دا نقشه ډیره لازمي نقشه ده ځان سره ولیکئ خپل نوټسونو کې یا چې کومه کاپیانې در سره په هغې کې ولیکئ او بیا دوباره یو ځل واورئ انشاءالله ستاسو دا کم چې کم ده اعراب مو وي د اسم معرب د اعراب النحو قسمونه یو ځان له د قرآن پاک مثالونو سره وي او په هغې کې تعلیلات هم وکړل درته څنګه دا مسلمي یا کې تعلیل وکړو نو هر یو ځای کې تعلیلات هم کړي دي مختلف ځایونو کې نو هغه بیا ما تاسو ته ټول په یو نقشه کې جوړ کړه نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام